صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1150 نمبر حدیث مبارک دے الحمدللہ. 1150 نمبر. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو هريرة رضی اللہ عنہ او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم دے دوڑ صحابونا شریک دا حدیث روایت تے انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وی ابو هريرة رضی اللہ عنہ او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوریدلی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریدلی یقول چی پیغمبر علیہ السلام فرمائل علی اعواد منبرہ، پدا سے حالت کی چی پیغمبر علیہ السلام و منبر باندې تشریف فرماو. د لرګي چې کوم منبر پیغمبر علیہ السلام د پاره تیار کړل شوی نو پاغي باندې نبی علیہ السلام ناستو تشریف فرماو او دا مخ کې حدیث او خبره بیان کړی دا او ابو هريره صاحب او عبداللہ ابن عمر صاحب تنا اوریدلی دي. خبره صدا د جمعې د مانزه په باره کې دا د بعض خلکو عادت دی چې هغې د منځونو د پرېښودو عادت یې اخیستی، نو بیا یو وخت داسې راشي چې د جمعې پرېښول هم هغه ته څه کار نه ښکاري، جمعه هم پرېږدي، د جمعې منځونه هم پرېږدي. نو نبی علیہ السلام داسې خلق منع کوي لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات، ضرور دی منع شي، ضرور دی منع شي خلق د دوی د پرېښولو د جمعو نه، د جمعې منځ د پرېښولو نه دی دا خلق څه شي منع شي، باز دی راشي جمعې دی نه پرېږدي کنی نو الله به ورسره داسې کار وکړي او لیختمن الله علی قلوبهم، که دوی د جمعې شروعات نه کوي، جمعه نه شروع کوي او همدغه شان لګیا وي جمعې پرېږدي نو الله پاک به د دوی په زړونو باندې مهر لګوي، ګورئ په زړونو باندې به ورته الله پاک مهر لګوي. چې مهر ورته پې ولګي ثم لیکونن من الغافلین، دی به بیا شمار شي په غافلو خلقو. غافل هغه مرتبه ده یو انسان نه مرګ، خپل ځان کدن، د قبر شپه، را روان منزل، حساب کتاب، الله ته ودرېدل، د محشر ورځ په پل صراط تېرېدل، دا کومې لوی سختې حادثې زموږ مخې ته یقیني طور باندې را رواني، دا تی بالکل هېرې شي. مونږ نه خو نه دي هېرې که نه که خیر. الله اکبر. بیا د هغې علاج وګورئ چې ټولو نه هېري دي، علاجونه شته دی. د هغې یو علاج دا دی چې قرآن شریف ډېر وایئ. دویم دا دی چې مرګ ډېر یادو،
یاره زه به مرم ما نه به ساوځي کله کله داسې یو منټ 2 منټو له زما نه ساه ووته زما اعلانونه په جومات کې شروع شوه خپل میان را جمع کېږي قمیص تڼۍ وشلولې رانه په تخته لرې کو بې حجابه پروت یم رشتهداران مې اړی راړی کله را لاس داسې کی کله داسې کی اوس بې دسته پروت یم صفای کم کفن رانه تو کو جنازه مې روانه شوه خپل خپلوان اوږی ورکه کېخوا ملا صاحب مخکې شو قام قبیله رشتهداران چې څوک رانه خبر وراله ولاړ دي اودس کې لحد ته کوز کم تبی راپسې کېښوئ رشتهداران رانه روان شو ملایک راله تپوس رانه کوي او د یتیم په لاس په سر باندې لاس راکا ګودې سره هم کار سمیږي بیا او د شپې چې وده کېږو نو 10 آیته تلاوت کو 10 آیته د آخرني 2 سورتونه 11 آیته دي او آسان دي چې څوک دا د شپې وای 10 آیته تلاوت کوي د په غافلینو کې نه حسابيږي او د جمعې د منځ اهتمام چې څوک کوي د په غافلینو کې نه حسابيږي جمعې پر خوله د عادت نه واوړای نبی علیہ السلام فرمایي بعضې کس عادت شي که نه یو مصروفیت په دغه ټایم کې ځان له کتلی پیدا شي ورته بیا جمعې ته نه برابرېږي بس بیا عادت شي نو که تاسو دا جمعه پر خپل عادت جوړ کو الله پاک به درته په زړه باندې مهر او ټاپو لګوي زړه باندې به مهر او ټاپو لګوي دا زړه باندې مهر څنګه لګي او د زړه باندې د مهر مطلب څه دی هر بنده ته ګناهګار دی او کنه کمل دی داغه پزړه کې الله پاک او کافر دی او که مسلمان دی د هر انسان پزړه کې الله پاک د حق خبري د قبولولو لیاقت اهلیت صلاحیت او استعداد اخو دی دا سبو وایو چې د هر چا د هر انسان چړې د غوخه دی کافر دی او که مسلمان دی پزړه کې د حق د قبولولو یو مقناطیسي کشش پروت دی دلته بس هو کلم د په دې دنیا کې معاشره کې چرته حق خبره سکا ووري د ابس کوي زړه به راکاږي خو د جمعې د پر خودو سره دغه استعداد ختم شي بیا حق دې نه کېچ کوي د ریډار بیا کار نه کوي د مقناطیس بیا کار د استعداد او صلاحیت تباہ او برباد شي بیا مهر لګي مهر بیا چې کوم غند پزړه کې دی اب هر کیږي نه د خاتونو قانون دا د ډاک چې په کومه لفافه مهر لګي باس د دین اوسته یو شی بار کول نه شي کینی قانونا جرم دی د ډاک د قانون نظام خبر کی او نو ورکه اوس د بار نه بل څه شي اټ کول شي باس مهر په لګیدل نه سیل بند چې کوم غند په ځل کې دی بس هغه هم دنه پاتې شي هغه اوس هیڅ علاج سره هیڅ ډریپ سره او هیڅ اپریشن سره هغه غند نه بار کی او د بهر نه چې کوم رڼا د خیر کارونه دي د خیر کارونه خو ته پام کېدل هغه ورنه نوځي نه مهر په لګېدل دا سه حال نه دی الله مونږ بچ دا کیږي یو حدیث کې نبی له سلام فرمایلی دی وای بنده نه چې کله ګناو شي ګناه ګورې د هر چا زړه د غس لاس د موټي عمر دی بس د چا ودی ګوري چې د چا موټي سمره دی د هر چا زړه د غس لاس د موټي عمر دی دومره دی چې کله ګناو شي په دی باندې یو تور ټاکیو لګي
که توبه ونه باسي دا بنده او د ګناه پسې زر نیک عملونه کي بلو لګي بیا بل سات پس بلو لګي نو ټاکي لګي 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 دا ټول زړه خو ټول دومره دی دا تور ټاکی راگیر کی هغه ټاکو ته قرآن شریف کې رین ویلې شوی دی څه شي رین زنګ اوسپنه زنګ نیسی کنه اوسپنه زنګ نیسی نو دا زړم زنګ نیسی نو د زړه زنګ ګناه ده رګمال توبه او استغفار دی او د اوس وخت کې امت مسلمه هر کس ته د رښتینې توبې او د استغفار ډیر ضرورت دی الله دې دا سختی او مشکلات د ټول امت مسلمه نه لري کی او مونږ ټول د الله پاک خپل ځان ته جذب کی خپل مینا خپل عشق دی الله پاک زموږ او تاسو په دې زړونو کې ډک ابو هريره رضی اللہ عنہ ابن عمر سے فرمائی ہوئی نبی علیہ السلام فرمائلی دی